دا د رب ذوالجلال په مونږ او تاسو باندې عظیم احسان دی چې نن رب ذوالجلال مونږ او تاسو پر روغ او جوړ او صحیح او سالم وجود باندې د الله جل جلاله په دې کور کې صرف د الله د رضا د پاره راجمع کړیو رب ذوالجلال دې نننی دلتا زمونږ دا یو قدم غشتل عبادت کول ذکر اذکار کول قال الله او قال الرسول ویل اوریدل خپل عظیم بارگاہ کې پډیر سباندې قبول او منظور کی انسان چې کله خپل زندګی ته سوچو کی او دی حسابو کی چې ما په دې دنیا کې بالفرض ما 50 کال تیر کړ او بیا د خپل زندګی حسابو کی چې په 50 کال کې څومره ورځې زما جوړیږي او بیا د غروزو حسابو کی چې دومره ورځ جوړیږي بیا د یو ورځ مطابق حساب لګئی چې فرض کا زمانہ په زندګی کې دروازه یو پیر یو ګناه شوی دا نو حساب کې چې په 50 کالو کې څومره ورځې جوړیږي او د یو ورځې د حساب مطابق مونږ یو ګناه کړی دا نو زمونږه په ټوله زندګی کې څومره ګناهونه جوړیږي یا یو انسان دی هغه د 150 کالو دی هغه د خپل 150 کالو یو لیست ځان ته مخې ته کیږي چې ما په دې 150 کالو کې دومره د 150 کالو دومره ورځې راځي او په هر ورځ کې ما یو ګناه کړی دا نو د ګناهونو دا لیست انسان مخې ته کیږي نو دا ګناهونه څومره ته رسیږي د دغه باوجود هم بیا مونږ او تاسو خپل زندګی تیرولو باندې مونږ کله غور نه دی کړی چې مونږ دروازه د نیکه کارونه څومره کوو او مونږ او تاسو دروازه د شریعت خلاف کارونه څومره کوو کچرته مونږ دروازه یو ګناه حساب کو نو چې 10 کاله چا زندگی د داغه به څومره ګناونه سلويخ کاله د چا زندگی د داغه به یو ورځ یو ګناه حساب کا څومره ګناونه به داغه په عمل نامه کې لیکل کی الله جل جلاله دې مونږ او تاسو لا د نیک عمل کولو توفیق را نصیب او چې کله ما او تا دغه شان ځان له یو سوچ برابر کو چې دا یو ورځ دا یو ورځ سی واقعيږي د دین یو میاش جوړیږي بیا یو میاش سی واقعيږي یو کال ته نه جوړیږي بیا یو کال سی واقعيږي او د دین 150 سلويخ او 500 شپېته کال جوړیږي نو چې کله مونږ دا سوچ برابر کو نو بیا با موت چې کله د یو ګناکار ته نزدیک نو زمونږ ته به خپل ډیټیل را مخه تکي هر مومن مسلمان نن په دې باندې خبر دی څومره معنی کارونه کړي هر یو انسان نن په دې باندې پوهه دی چې زکم کار کوم دا د نیکه کار دی او کدا د نیکه کار نه دی په دې کار باندې ماته ثواب ملاويږي او که په دې کار باندې بز مستحق د عذاب ګرځيږم نو ما تاسو ته پکار دی د جمعې په دې خپل ورځ باندې دا ډېر د برکتونو او د رحمتونو حدیث مبارک کې دی ته سید الایام ویل کیږي ما ته پکار دی ډېر عاجز یو ډېر ګناهګار یو ډېر خطاکار یو ډېر کمزور یو چې په خپل نبی باندې په کثرت سره د جمعې مبارکه په ورځ باندې درود او سلام وایي ځکه د الله نبی فرمایي کوم انسان چې په ما باندې
د جمعې مبارک په ورځ باندې درود شریف وویل رب ذوالجلال په دغه انسان باندې رحمتونه راوړي کم انسان چې په ما باندې درود او سلام وایي رب ذوالجلال دغه انسان ته گناهونه معاف کړي کم انسان چې په حضور مبارک باندې درود شریف وویلو رب ذوالجلال